بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. د خلیخ کار شریعت چې مردار دلراړي نو درلې جایز کړي زکه چې خلی پاکه ده او وې چې داوام چې وزله به وینځي نو زکه چې بس پیغمبر اسلام نه یو روایت راغلی دی چې فصلوا 7 مرات احداهن بالتراب چې سپېخلو وي وزله وینځي یو ځل پکې خاور او مخې وې د پیغمبر فرمان کې به عقل کار نه کوي بس هغه ته عملی جامه ورچول خبرونه پوهیږي او مونږ اوس ډیر عقل مند خدای دې رحم وکي او بیا خصوصا د کالج او د یونیورسيټي پیداوار نو ورنا ول دوستان زه په خپل د یونیورسيټي سټوډنټ د کالج او د یونیورسيټي پیداوار دا خو بیا ډیر عجیب خلک دي الته ورته مفکوره دا ور کوي چې عقل انساني دا د شریعت نه ډیر مقدم روان دي تب ورته د الله او د پیغمبر خبره کوي او دې بر تر چرچون عقل روان دي کوي ښا د خدای د پیغمبر مقابله کې د انسان عقل خو د چرچونو مروم نه دی. نازیزان ورونو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اسری لا واعظ کوي چې مالک یا اسودو ملګری څنګه را روانه هغه سره منهمک راځي وړاندې ځان راوړسو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته وای چې جدا تا کوم خبره کوله زما پزړو لګیدا چې انسان بزان لپاره انسان آقا نه جوړي انسان بزان لپاره انسان مالک نه جوړي د تام انسانیت او د تام کائنات مالک یوازې الله دی حکمران یوازې الله دی خبره وی ډیره معقوله ده خبره انساني عقل ته ډیره نږدې ده ما ته وګورئ چې د یو سړی په غاړه کې پټای د غلام پرتی انسان په خپل غلام دی نو چې د په غاړه کې پټای د غلام پرتی نو د غلام دی او شریعت اسلامی وای چې تب ځان د غلام کینا ځان په د نوکر کینا تب د مالک او د آقا نوکر او غلامي چې دا پیغام قبلو ما د تا په دعوت باندې لبیک وایم د تا ملګرتیا شروع کوم د تا کلمه وایم د تا جماعت او پارټي کې شاملېږم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام هم پارټي جوړولا جماعت جوړو ډله جوړولا گروه جوړو خو څنګه گروه هغه انقلابی جماعت چې چا د خدای په ټوله دنیا باندې اسلام بیرغ پورته کو چا د خدای په ټوله دنیا باندې اسلام جنډه بلند کړه نبی کریم علیہ السلام ورته بچیا ته د کوم ځای ول جواب ورکړي چې زه خو د حبشه او د سودان راغلم د تا په دې خار کې د فلانی سردار سره نو کړم داغه غلامم هغه په قیمت غستم زما پلارم داغه غلام دی زما مورم داغه غلام ده زوم داغه غلامم ټول خاندان په غاړه کې داغه پټه پرته ده نبی کریم علیہ السلام ورته بچي ستاغه مالک خو ماته معلوم دی جهان حرامي دی هغه زما ډیر شدید ترين مخالف دی هغه ځان له خدای په ځمکه مستقل خدای جوړ شوی دی نو کته دا ما ولا خبره قبول کړي نو هغه به ډیرو درد دی ډیر بری په تکلیف کې سیدنا حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ ته جواب ورکړي چې الله پیغمبره چې هغه ما درد بدن به می درد او تا چې کوم خبره وکړه دا مزل قبول کړي دا سلام حال دا کلمه وایم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا غلاس راوستو خپل دست مبارک کې خود بیعت باندې خو پويږي کنه بیعت باندې پويږي تاسو سبزه سم بیعت کړل کنه دا غوی پلاس کې ملاش خود دي دا یو مسلسله سلسله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پور رسیدل دا او بیا مولانا صاحبزاده محمد صدیق صاحب دامت برکاتهم یو جانب ته کدی یو مجاهد خانقاه سجاده نشین او پیر او مرشد دی نو بل جانب ته خاندانی اعتبار سره حسینی ساداتو کې دی او د حضرت سید آدم بنوری رحمه الله په اولاد کې دی حضرت سید آدم بنوری رحمه الله د شیخ احمد سرهندی مجددی فاروقی داغه خلیفہ اجل او خلیفہ اعظم دی او ما ته وګورئ داغوی پیری او موریدی داغوی ارشاد او استرشاد هغه فقط وظایف نو فقط او اوراد نو فقط خانقاه کې ناس ته نو
ما تاسو ته وې چې د دې خانقاه تاریخ د جهاد دی دا سلسله جهاد والا ده خواجه احمد فاروقی سرهندی حضرت مجدد الفسانی په نامه باندې چې دنیا پیژني دا هغه سره دی چې دا اکبر دور کې داغه د دجل و تلبیس او داغه د فریب او شیطانت خلاف لومبه را پاسېدو او ورته وی اکبره ستا دا عقیده د الحاد او د تزندق ده چې ته کلمه بدله د وحدت ادیان په نامه چې نن نه بعد وای چې لا اله الا الله اکبر خلیفۃ الله وینا قیامت پورې یو کلمه ده لا اله الا الله دا سنه تیز لا اله الا الله لا اله الا الله عزیزان او دی غینه بعد چې کله جهانگیر هم په دا مسلک دروانه دوی اراده وکړه نو حضرت خواجه سرهندی رحمه الله داغه مقابله تراوته د بابر بادشاہ داغه سترګې واچولې او د ګوالیار د قلعه دیوالونه ننم د خواجه سرهندی رحمه الله د جهاد او د قربانۍ گواهی نو حضرت سید آدم بنوری رحمه الله د حضرت مجدد الفسانی رحمه الله خلیفہ ارشد حسینی سید دی د پلار طرفنا او مشوانه افغان دی د مور د طرفنا مور مشوانه پښتنوا او پلار حسینی سیدو حضرت سید آدم بنوری صاحب کرامت ولی دی هغه سره دی چې کوم سره په خپل دور کې د 10,000 افغانانو سره په لاهور کې دیرو شاهجهان ته چا خبر او رسوله ورته وی چې ګوره دې سړی د پښتنو فوج تیار کړی دی حکومت د ناخلی شاهجهان خپل نائب سعد الله خان چې یو خالص دنیادار سړیو دا ورولېګو چې دا سړی وګوره سید آدم بنوری رحمه الله ستلقین ورته د آخرت د زهد ورغو کو خدا سړی خو دنیادار سړی د آخرت په قدر او قیمت باندې نه پويږي ډیر هغه او شاهجهان ته وی چې سړی خطرناک دی واپس ولېګا حضرت سید آدم بنوری ته شاهجهان حکم وکړو چې ته لاهور پریدوا او واپس خپل وطن ته روان شو هغه ځای حجاز مقدس تلار روزه اقدس د رسول پاک تلار حرمینو کې منځونه وکړل حرمینو کې عبادت وکړل او بیا د اغینه بعد وفات شو الله تعالی دې رحم په وکړي عزیزانو نو عزم کو تاسو خدمت کې چې دا خانقاه د حسینی سادات خانقاه د سید آدم بنوری رحمه الله د اولاد خانقاه او عزیزانو د سادات او مقام څه دي د کوم شی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره نسبتي هغه څومره محترم دی تاسو ګورئ بزرگانو کې یو بزرگ دی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت الله علیه د جمعیت العلماء هند بزرگ دی علماء دیوبند کې دي اکابرین ملت کې دي چاور ته پنی راوړي د پڼو رنگ هغه گویا شین رنگ د شنه کپڑے جوړي پنی وي حضرت مولانا گنگوئی رحمت الله علیه ډیر احترام سره واغستی او بیا شیشي والا الماره کې بند کړي کال بعد هغه سړی راغی هر گنگوئی رحمت الله علیه ته وای چې حضرت دا پنی خو ما پخپو کول راوړي دي تاسو پخپو کوی نه هر گنگوئی رحمت الله علیه ورته بچیا ما د رسول پاک په قبر مبارک باندې د قبه او د گنبد رنگ شین کتره دی هغه شین رنگ د خپل لاندې راوستل د گنبد توهین ګڼم دته وای عشق دته سخلق را پاسي هغه وای علماء دیوبند ګستاخان رسول دي په خدای قسم په عصر حاضر کې په 13 صدای کې د علماء دیوبند غو عاشقان رسول څخه پیدا شوی دي د علماء دیوبند یو سرخیل حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند آپ فرمائے جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر 2-4 امیدیں لاکھ ہیں سب سے بڑی امید ہے کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار جیوں تو سگانے حرم کے چلتا پھروں اور مروں تو کائے مدینہ کے مجھ کو مرغور مار وہی او زما محبوب ٹولو وائی صلی اللہ دا سنا شوق سنا صلی اللہ کہ او زما محبوب
په جهان او دنیا کې چې څومره کمالات موجود دي دا الله ستا په ذات با برکات کې راجم کړی دي او ستا څومره کمالات دي یو انسان کې هغه کمالات مجموعاً دا سره نشتا او حضرت نانوتوی رحمت الله علیه دویم خبر کوي چې امید لاکھیں سب سے بڑی امید ہے انسان چې ژوندې بلا امید نه چې یو لوی بلډینګ به جوړوم یو غټ موټر به اخلم یو لوی جاګیر به پیدا کوم یو عظیم تجارت به جوړوم یو لوی عہده به پیدا کوم دا کار وکوم دا تقاضی کنه اوس دار انسان بلا امیدونه حضرت نانوتوی رحمت الله علیه فرمای چې انساني امیدونه خو په لکونو دي خو زما د ټولو امیدونو سردار او مشر امید ده چې کای مجھ کو مدینہ کې مرغور مار چې زما غوخه د مدینه منوره مارغان او ماران او چنجو خوري ځکه چې هغه ستاد کړی دي ستا مرغان ستاد کړی دي ستا ماران ستاد کړی دي ستا پیشوګان ستاد کړی دي ز خپل غوخه پاغي خرول ځان د پاره خوشبختی او سعادت ګڼم او ورپسې دریم شعر وای چې جیو تو سا سگانے حرم کے چلتا پھروں جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے چلتا پھروں اور مروں تو کائے مدینہ کے مجھ کو مرغور مار زما تقاضا دادا چې ژوندم نو چې ستا د خار سپو پیشوګانو سره ملګرتیا نصیب شي او چې مرشم چې زما غوښه ستا د وطن د سپو پیشوګانو خوراک شي نو کم سره چې د مدینه منورې سپي او پیشو سره ګرځیدل ځان د پاره سعادت غني خپل غوخه پاغه خرول د آخرت خیر غني داسې سره ګستاخی رسولي که عاشق رسولي جی او عجیب خبره ده یو سره د مدینه طیبه پماران ولړمان خپل غوخه ور خرول غواړي نو دا به ګستاخی رسولي او یو سره د پیغمبر په مصلی ولار امام پسې مزن کیږي نه دا به عاشق رسولي ببی تفاوت راز کجا استا به کجا عجیب خبره ده تمہاری زلف میں آئی تو حسن کہلائی تا ته د پیغمبر مصلی باندې سولار سره گمراه کاری دا د ایمان کومه مرتبه او کومه درجه ده زمونږ دا عقیده ده چې د پیغمبر په مصلی باندې گمراه سره نشي ودرېدي دا سره یا نه جواب راکوي جی د پیغمبر په مصلی باندې البته گمراه سره نشي ودرېدي ملحد سره نشي ودرېدي زنديق سره نشي ودرېدي हाँ البته आपके रिश्ते कहीं और मिले होंगे ستا ربط بچرته بل ځای سره دیو فساد او فتنه جوړ کړي ورنه زه دوه خبرې کوم یو دا چې د نبی کریم مصلی الله د گمراه د قدمونو نه محفوظ ساتلی دا یو او دویم دا چې پیغمبر پاک باندې چا یو وار ایمان ناوړ به حضور لیدل لري هغه بیا مرتد شوی صحابو کې یو سړی هم بیا مرتد شوی او عبد الله ابن خطل غو نسړي که مرتد شوی د نفل حقیقت هغه مسلمان شوی نو په منافقت راغلو کله بستا جماعت تا ستا پاټه تا د مخالف سړي ملګری ستا د خپو د والو لپاره رانه نوځي ځان نه بستا کارکون جوړ کړي ستا نماینده به جوړ کړي دې د پاره بارانه نه وتی چې ستا جماعت او ستا د پاټه او د دینی مشن ته نقصان ورسوم نو عبد الله ابن خطل غو نه خلک دا د پیغمبر علیه السلام مشن ته نقصان رسولو د پاره کلمه ویلې و د صحابه صف کې ځان نه نشته نازیزانو عرض میکو چې سیدنا حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ کلمه ویلا چې لا اله الا الله محمد رسول الله د نبی کریم علیه السلام فل روان شو کور تلاړو دروازه والا دروازه بند هغه جانب نه مور आवाज ورکړ حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها هغه आवाज ورکړ چې بچی مکان کا لیکن انتظار کا زه غسل کې مصروف هم چې فارغ شوم بیا دروازه در کلاو کوم چې کله دروازه کلاو کړه حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ نوته د مور نظر پریوت تندی باندې ورته بچی ته خو نن د معمول نه زیات خوشاله ښکاری او د تور تندې کې یو روخان رڼا ښکاری
ایمان راوړو سره د مسلمان تندې کې یو رڼا پیدا شي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. او جی دا د سادات صاحبانو نکو حضرت سید آدم بنوری رحمه الله د تندې باندې د معتقدین او مریدانو ته ډېر زمانه پورې لفظ الله بلی کله ښکارېدو. او چې کله یو مرید ورته دا خبره ورکړه حضرت آدم بنوری رحمه الله هغه ته وای دا خنو وکړ چې دې خبره تذکره وکړه او بیا الله نه وغوښتل هغه لفظ الله هغه داخل د تندې ته ورننه وته ظاهر د تندې نه مخفي او پوشیده شو. او عزیزان تاسو ته نوې لطیفه وایم د اسلام آباد کې یو غټ هسپتال له اسلام آباد پولی کلینیک داغه کارډیالوجي سپیشلیست د زړونو ماهر د سماهر د زړونو ماهر هغه گویا پرون نه بلروس اخبار کې لوی تفصیلی خبر راغلی و چې الله تعالی د انسان زړه داسې جوړ کړی دی چې دا پلک تاسو به کله کتلی خاده په موقع یا د خوشاله په موقع دا بجلو والا قمقمه ولګي نو یو بورډ لګولې هغه بلپړو بلېدو سره خوشامدید یا خدا حافظ یا په خیر رااله یا ویلکم یا داسې جمله هغه بلپړو بلول سره ښکارا شي او چې بلبونه مړ شي نو هغه جمله پټ شي نو هغه ډاکټر هغه یو سړو دا اپریشن موقع باندې گویا خلکو ته ورخودو چې دا وګورئ په دې محتبه سباندې چې دې کله دا پړک وای داسله پړک وای نو دې کې دا رګونه په داسې انداز الله فټ کړی دي چې هغه پړک سره لفظ الله ښکار شي او چې کله زړه راغون شي لفظ الله پټ شي یعنی پړک سره لفظ الله ښکار کیږي د هر انسان سره کې د مسلمان یو کده کافر وي ها البته زړه قبول کو هغه لفظ الله صرف د مؤمن او د کافر زړه ولا قبولیت مقام ورنکو. حدیث قدسی کې راځي الله فرمایي ما وسانی ارضی ولا سمائی ولكن وسانی قلب المؤمن. الله فرمایي ما لازم کې ظاهرانه کو مال اسمان ظاهرانه کو ما خپل ډېرې د مسلمان پزړه کې واچولې ما خپل ټینټ د مسلمان زړه کې ولګو. صاحب فرمایي چې دل کې آئینے میں ہے تصویر جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا بل بچی تو او زما بچیا د تا پتند کې ما تلل ناشنا رڼا ښکارې سما ملد ورته مورې د دې پیغمبر متعلق مونږ اوریدل نن زوره لمړو د خبرې مې واورېدې او زړه مې ومنلې چې دا دې ټیک وای نو ورغلم لاس کې مولا لاس کې خودو بیعت مې وکړو او کلمه مې ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله. الله دې مور قسمت جگاو کو ورته وی بچی کستا خوخی نو مام ځان سره واخله دې پیغمبر لمه ورسوا زم دغه لار غوړه کوم چې کوم لار تا غوړه کړه. حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها خپل بچ سره روانه ده چې کله راغله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا محسوس کړ چې بوډاګان ډېر قهرجنی لکه دې بچی په کلمه ویلو چې دا غوسه شوی ده نو ور سره رااله او ماته وای چې دا ډېر نه ولې ګډوډ کو لکه تاسو برکات داسې ناپوهغونه سادهګانی بوډاګانی کړه او تبلیغ والا دوستان راشي بچي ولا سروزه کې بوزي ناغه وې دا تاسو مشر کم یو دي مشر دا توي بیکاره کار دي نشته زمونږ غوا دغه سولاله ودرې لدی دا موږ له زوی هم ګډوډ کو زوی دې موږ او عزیزانو دا بوډا مور او پلار چې تلار کې رکاوټ جوړ شي نو خدای ذل جلال دې بیا رحم وکړي مونږ کلی کې یو کسو اناغه کور تراغه نو مور ته وی بیبي ما خو تبلیغ ولا سره سلور میاشتې ودی کړي اورته ها وی سلور میاشتې وی خدای دې روکا سلور میاشتې دی ودی کړي دا میخه ادا کولبا ادا غوا اجوار افلانې شي افلان دا به څوک سنبالي ناغه ورته مور دې لپاره خدای ست کنه نه خدای چاله ګوډونه نه کوي او نه چاله غوان ساتي نه بځي مړه جمعه ته بوډا رااله ورته دا تاسو ټول بیکاره نه زمازو هم بیکاره کوي دی بنسي نو دوره دې پس اغزوی بیا راغی ورته مور یو بل چلو شو زماوی یو دوستو سعودي ته تلو ان ګوره ما پس مانه تاسو نه کړ او ویزه را پسې راولې غلا چې ته سعودي ته راشه دلته مونږ سره ډیر اعلانو کړی دا پکې 100,000 روپۍ میاشتا
او د 2 کالو لپاره ویزه لګیدلې ده. نو ویزه خو ورته جواب لیکما چې دلته زمونږ میخه اغواګانی اجوار اپټي ادا ټول ګډوډيږي نو زه راتو ته تیار نیم. نو مور ورته نه بچي بس ځان تیار او د هر څه بخدای سنبال کیخه. ناغه ورته وی چې عجیب خبره ده چې دین د پاره تم نه خدای چوټي کړي وا او چې دنیا د پاره تم نو خدای ګوټ ته بړې واله. اوس بس خدای را شروع کی ګوټ با کوي میخه بالا شي او غوا به مړې قلبه و مړې. نازیزانو زمونږ دغه فکر دی الله تعالی زموږ حالت باندې رحم وکړي. او ماته یو ملګری وی ورستیا دي تبلیغ ولا ته پیسې ملاويږي. نو ما ورته ورستا پیسې نه دي خوښه سره وینه دي خوښ امیدي خو خلک کوی دی له پیسې ورکاینو. نو ما ورته مې ملګری ستا پیسې خوښ دي ویاو ما په حلال او حرام یې که بس چپی ورپسې وینه بس کوی چرته نمبر پیدا کړنو. نو ما ورته چې مستزان لزدکي او جنازه ځان لزدکي او خوراک د انسان په شان ځان لزدکي ګرځیدل د انسان په هیڅ ځان لزدکي نو دا به دیوم فائدہ وشي پیسې بازار سره نه داخل کړل کې بد کار دی. نو ماته کار خو خدای خدا چې کم خو جمعات لرشي پیسې په ډیر ورکي. نو ما ورته ملګریا دا چې سړی په ولین فرصت کې تلس میاشتې ورکړي بیا پیسې ډیر ورکي. ناغوی تلس خو ډیری سلور ورکم سلور میاشتې ورکړي مړه چې واپس راغی چې چا ورته دا خبره زین کې چوله داسه په قهر خو ورته کنه. نو ما عزیزانو عرض میکو اخري خبره چې حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ ځان سره خپل والد راوستا نبی کریم علیہ السلام ته وی چې دا الله پیغمبر الله را سره احسان وکړو مور مې هم را سره اتفاق دې کلمه ویلو باندې چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلا پیغمبر علیہ السلام په کلمه ور ویلا مور لاړه د پلار په درک کې شو حضرت صہیب رضی الله تعالی عنہ. حضرت صہیب وکړو ورته مونږ مور او زوی دواړو کلمه ویل دا غواړو چې دا خیر الله تعالی هم درکې زما خاوند دی او د پلارې هغه وی راځه بوډا امر روان شو پیغمبر علیہ السلام ته کې ناستو کلمه ویلا لا اله الا الله. اوس دې خاندان باندې دین د پاره ستیر شو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په دعاګانې کوله رحم الله آل یاسر چې او الله د یاسر په ټول خاندان باندې رحم وکي. لقد اوذوا فی سبیلک ما لم یوذ احد مثلهم او الله ستا پلار کې په دې خاندان باندې هغه تکلیفونه او مصائب تیر شو چې دا تکلیف په بل چا باندې دین لپاره تیر شوی نه دی. حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها پلار روانه ده ابو جال ظالم راضی ورته وی بوډای تام د هغه محمد گمراه کلمه ویل ده صلی الله علیه وسلم دا گمراه کلمه تام ویل ده ته ملګری شوی مړه داس یو خزی والا ګټوي کنه دا تور وګدا دای راواغستا. حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها د بدن په کمزوري سبانه اواله هغه برچی سره حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها شهید شو. اسلام کې لومبنه شهیدا او لومبنه مسلمانه خزا چې دین د پاره قرباني ورکړه زمونږ دغه پاک مور حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها دا. او عزیزانو زوی حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ خپل مالک کافر ورته بسر وټ کې واچولې اور به ورته بلکو انګار به جوړ کو. حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ پاغه سر وټ کو به واچو او حضرت عمار بخپل واقع بیانوله چې هغه سر وټ کې او انګارې هغه په زما د بدن په ډلو باندې مړ شو نو به الله را پاسولم او د املا به کسانو ته خودله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور کې چې کله دی به جمعات تراغه جمعات د حضرت عمر دارالخلافه وا د حضرت عمر پریزیډنسی وا. خلک وای مولیان په سیاست سکی وای دا څه کنه وای جواب راکوي کنه وای دا څه کنه وای دا څوک وای چې د چا په ذهن کې فرنګي جراثیم چولې دي چې څوک دا نه غواړي چې د خدای پزما کړي د خدای نظام راشي. کني مونږ وایو چې سیاست دا بنیادی طور د جماعت نه وته د جماعت د دې لومبنه تربیت غاده ځکه سیاست دی ته وای چې د عوامو د مرزاینه بغیر به حکومت د چا نه مني حکومت به چا. اوس دا خبره مونږ چرته نزد کړی ده ک یو سړی په زور راځي او په دې مسله ځان امام جوړي نو دا غي امامتي مونږ تسلیمو وای جواب راکوي جی
نو شریعت دی جماعت کې مال تربیت راکو چې کپ مصلی باندې جابر او غاصب امام نه مني نه په حکومت کرسی باندې به جابر او غاصب حکمران هم نه مني دا تعلیم منچرته نه واغسته جماعت نه او کو حکم او امام ستا پر رائے او په مرزه راشي ټول قوم په متفق شي خو چې هغه کله راشي نو د خپل مرزه قانون په تنافس کوي چې تر اوسه به تاسو مصباح او دس کو اوس به بے او دس کو تر اوسه به تاسو قبله ته کو اوس به ځن ور خاطه ته کوم تر اوسه به تاسو د مشفقین مز زوال نه پس کو اوس به زه ټکړه غرمه باندې کوم تر اوسه به تاسو رکعات کې یو رکوع دو سجدي کولی اوس به یو سجده او دو رکوعګانې کوم نو بیا دا قوم چې دا امام منتخب کړی دی په اتفاق راوسته دی دای داغه منلو ته تیار دی ورپسې ودرېږي جواب راکوي کنه ولې نه ودرېږي ورته ته مونږه منتخب کړی خودی مسلمانه به الله او د پیغمبر خودري طریقه نافذه نو دې ماته تلقین راکړه چې کله جماعت مسلمانه منتخب امام د خپل مرزه قانون مسکن نشي نافذ کوله نو د حکومت کرسی باندې منتخب خدا او منتخب سره د خپل مرزه قانون په مملکت باندې نشي راځ کوله او کنا دانستو هغه امام صاحب خطاش د ناس ته پزایو درېږي یا د ولاړې پزای کینی نو مقتدیان معاف کوي جواب راکوي فتح ور کوي سبحان الله الحمدلله التحیات الله اکبر مختلف وازونه ورته او چې سو پورې نه ښکرني نو تر نو دې مسلمون ته تلقین ناکو چې حکمران باندې بنګرانی کې چې کوم ځای دې نادانسته غلطي کوي فورن بوله فتح ور کوي او برملا بچغو باسه خان جمعیت العلماء اسلام په دې اساس دغه د امامتۍ تقاضی او د امامتۍ ذمہ داري په مملکت والا سیاست کې گویا هغه مخ په وړاندې کوي او د دوی دستو بازو تنظیم د دې نوجوانانو تنظیم جمعیت طلبه اسلام چې فکری کار کوي الله تعالی هغه نوجوانانو په ځوانو کې خیر او برکت واچي ځکه عزیزان دې کالج او یونیورسيټ چې نوجوانان لاسي التداسي فکر ورکړي چې گمراهي کوي او چې کوم کس جمعیت طلبه اسلام سره وابسته شي هغه د کالج او د یونیورسيټي په ګنده ماحول کې د رسول پاک خبره کوي د الله خبره کوي د شاه ولی الله خبره کوي د عبید الله سیندی خبره کوي د هډې مولا صاحب خبره کوي د حاجی صاحب ترنګزای خبره کوي د حاجی محمد امین خبره کوي د جمعیت علماء اسلام او د جمعیت طلبه اسلام تحریک ته عزیزانو حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر دربار ته براغه دربار سو جمعه دا جماعت فوجي چونیوم دغه جماعت دفترمو دا صدارتی محلمو دا وزیر اعظم هاوسمو دا سرکټ هاوسمو دا د سفارتکارو د استوګ نظامو یعنی هر حکومتي کار په دغه نبی کریم علیه السلام جماعت کېده حضرت عمر رضی الله تعالی چې کله حضرت عمار براغه ورته پاسې دو وی جاء سیدنا دا زمون سردار دی او زکه سردار دی چې دین د پاره د قربانای دا د تام خلکو نه ډیر زیات دي او بیا به ورته روریا لګ دی خلکو تخپل شاوخه نو د حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ په بدن کې دوغه تزای داسې نو چې هغه کې سروټ کې سوړه نه و جوړه کړې غوته پکې نه وته او نبی کریم علیه السلام یو موقع باندې په لار را روان دی اخیری خبره حضرت عمار په دې سروټ کو انګارو باندې پروت دی نبی کریم علیه السلام باندې داغه د وخت بوی ولګید حضور پاک صلی الله علیه وسلم د سترګونه اوخ روان شو او سر باندې دا صدر مبارک واچو او سترګې پټ کړې او یو ناره ولګولا چې یا نارو کونی بردم و سلاما علی غمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم او اورا غمارم دا اللہ دا پارا پتا پروتے ابراہیم اللہ دا پارا تا تدر پریوتے پاغ گلزار شوی غمار بانیم گلزار شا نو ته عمار فرمای چې د پیغمبر علی السلام د دې خبرې نه بعد زبې په اور واچولم خو ماته به د اور احساس نه کېده هغه اور به وسو زولم نه دی وجه هغه صاحب فرمای چې د نمرود آتش خانه ورته گلزار شو د نمرود آتش خانه ورته گلزار شو چې کردار د سلو نو په خلیل کې او کلیم نه دی چې بشي د نیل نه پورې او د فرعون موزی بزی پرو د نیل کې عزیزان استاد وړاندې د قران کریم آیت مې ویلو چې ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى چې کله حق واضح شو بیا د پیغمبر مقابله مخالفت کو د صحابه او د لارې نه علاوه بل لار دی واسطه الله فرمای نو ولله ما تولى زبدم د گمراهی د لارې ته وسپارم
ونصله جهنم جهنم ته به ورسوم وساعت مسیرا دا ډیره ناکاره لار ده. عزیزانو د ذاتی اصلاح لپاره تاسو ټول مسلمانانو ته اپیل کوم چې د ذات اصلاح غواړئ نو تبلیغي جماعت سره وخت لګوئ. دا زمونږ د کابرو طرفنا مونږ ته تلقین او وصیت دی چې تبلیغي جماعت سره ذاتی اصلاح لپاره وخت لګوي او د نظام تبدیلی چې غواړي د جمعیت العلماء اسلام چې د علماء دیوبند جماعت دی، د حضرت مفتی محمود جماعت دی، د حسین احمد مدنی جماعت دی، د حاجی صاحب ترنګزی جماعت دی، د حضرت شیخ الهند جماعت دی، د عبید الله سیندی جماعت دی، د شاه عبدالعزيز جماعت دی، د حضرت شاه ولی الله جماعت دی، د مجدد الفسانی جماعت دی، د انبیاء جماعت ته ځکه فکر هغه دی کوم فکر چې دنیا کې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام او تسلیمات خورو نو تاسو به دوی ملاتړ کوئ. دا خبره خو تاسو ما سره وعده نه کنه چې د الله د دین نظام دا د خدای په ځمکه باندې نافذ او جاری او ساری شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.